یو لوی صحابی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مبارک چې داغي وفاتم په رجب په دې میاشت کې شوی دی. دې میاشت ته د زبرګې میاشت په پښتانه وایو او عرب ورته د رجب میاشت وایي. نو د هغه د واقعي ذکر درته کوم د یو څو مقصدونو دپاره. نوم د عباس دی او د والد صاحب محترم نوم دی عبدالمطلب. د نبی علیہ السلام د والد محترم عبدالله صاحب دی رورو. نو د حضور پاک تر دی. د نبی علیہ السلام مبارک د پیدایش نه دی تقریبا 2 کاله مخکې پیدا دی. یعنی د حضور پاک نه دی 2 کاله مشرو د عمر په لحاظ. خو خیار دومره چې یو ځل ته چا تپوس وکړو وی ته مشر یې او که نبی علیہ السلام مشر دی؟ نو د زړه کې سوچ وکړه که دا ویم چې نبی علیہ السلام رانه مشر دی نو په دروغو کې راځي ځکه عمر خو زما زیات دی، او که دا ویم چې زه مشر یم نو بیا خو بیادبي راځي. نو ده وی انا اسن وهو اکبرو، وی په عمر کې ته زه زیات یم خو ګورې مشر هغه دی، لویوالی خدای غله ورکړی دی او مشري د هغه ده. نو 2 کاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د عمر په لحاظ باندې مشرو. په مکه مکرمه کې کار سکاو نو د عربو خلکو ټولو به تجارت کو، د مکې خلکو ځکه د مکې چې کومه ځمکه ده نو هغه فصل نه زرغونی. قرآن شریف ورته وادن غیر ذی زرع ویلې ده، فصل نه زرغونی او نه پکې داسې د میوې بوټي کېږي. نو د مکې د خلکو ټول کار په تجارت به و. اوس هم د مکې خلک تجارت کوي او عموما په مکه کې سرمنې ډېرې زیاتې وي ځکه خلک حج له عمرې له چې راځي نو ذبحه کوي، ګډانه لالی، چیلیه لالی، نو هغه سرمنې دقلته پاتې شي. نو د مکې د خلکو لوی معاش به ده چې دوی به سرمنې خرڅولې په خلکو. سرمنو ته ضرورتي بورقې ته جوړېږي. هغه زمانه کې به خلکو ځان له ګوډي جوړول، سپلی به یې جوړولې. اوس هم د چمړې لوی صنعت دی. نو دې تاجرو ذاتي تور او د بیت الله خدمت به کو. د حضور پاک مبارک د خاندان دا عربو په دې قبیلو کې بعضی کارونه د بیت الله تقسیم کړي. نو د نبی علیہ السلام مبارک خاندان ته چې د بیت الله کم خدمت رسیدلی و د میلمنو د زمزمو چې د بار نه به میلمانه رالل دی به خیال ساته، قدر به کو او د زمزم د اوبو ټوله نگرانی به د حضور پاک د خاندان په ذمه وه. نو حضرت عباس رضی الله عنه ته د خپل نیکه او داسې په نسبن دا 2 څیزونه په وراثت کې ملو شوي. د حاجیانو خدمت به کو د میلمنو، عمرې له به چې څوک رالل د هغې خدمت به کو د میلمنو، او د هغې نه علاوه د زمزم د اوبو مشري ټوله دوی سره وه. زمزم اوبه راوښکل او هغه بیا په چاټو کې محفوظ کول او د کوي او د بورقې خیال ساتل. او بیا د حج او د عمرې په سیزن کې خو به خلک ډېرو نو دی به خپل بچي او ورېرونه ټول لا جمع کړل او په بورقو به په زیات تعداد کې اوبه راایستلې. یو لوی سعادت چې دته حاصل دی دا چې دی په ماشوموالي کې رک شوی. نو چې دی رک شو نو مور یې منښته کړې وه، وی که زما دا زوی عباس خدای پیدا که نو زه په بیت الله د ریخمو غلاف اچوم. په بیت الله به غلاف د مخکې نه خو د ریخمو نه عامه کپړې نه به غلاف جوړ کو، د بیت الله د پاسه به یې واچم. دا یو عزت دی، یو احترام دی، لکه څنګه چې د قرآن شریف نه خلک رومال تاوی. نو وی که زما دا زوی خدای پیدا که نو زه به د بیت الله د پاسه د ریخمو غلاف اچوم. د ریخمو کپړه خو ډېر قیمتي وي. نو الله دې پیدا که. نو مور هغه نظر پوره که
نو د ریخمو د ټوکړې نه یو لوی غلاف جوړ کو او هغه د بیت الله نه توک. نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې د بیت الله نه لومبې د ریخمو غلاف چا تو کړی نو دی جواب دی چې دا د حضرت عباس رضی الله عنه مور دا قیمتي غلاف. او ولې ته توکه دا د ده د روکېدو او د پیدا کېدو په نظر چې دی خدای پیدا کې منښتی کړی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خو 2 کاله مشر خو تقریبا 2 کاله مشري که شري لوی خبره نه ده. نو یو ځای لوی شوي دي او یو ځای ماشوموالی تیر کړی دی او هلکانه تعلقات یو بل سره ډېر مضبوط او نږدې. نو د نبی علیه السلام سره د نورو ترونو په نسبت د ده مینه زیاته وه. د اسلام نه مخکې چې دا د اسلام نو ښکاره کړی نو هم په پیغمبر علیه السلام به ډېر خفه کېده. او تاسو یې له دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې د مکې د هجرت نه مخکې د مدینې خلک راغلي وو. نو د مدینې شریفې خلکو په مینا کې د یو غونډۍ لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 2 کسانو یا 3 کسانو په شریک ایمان راوړو، مسلمانان شو. نو دی بیعت ته بیعت عقبه وی، عقبه غونډۍ ته وی. د غونډۍ لاندې دا بیعت شوی نو ځکه بیعت عقبه ورته وی. او چې کوم ځای کې د هغه غونډۍ شاته لاندې بیعت شوی نو بیا د ترکو په زمانه کې ترکیانو هلته یو جومات جوړ کړی د نښې دپاره چې دا هغه ځای دی چې د مدینې خلکو په نبي علیه السلام ایمان راوړه او حضور پاک سره بیعت کړی. نو هغه جومات مخکې نه موجود و خو د یو غر شاته و. اوس حکومت هغه غر لر کړی دی، میدان یې کولو کړی دی، نو جومات راښکاره شوی دی. زیړ رنګ ولا زمونږ سعودي حکومت ورکړی دی ښکاري. نو ډېر خلک دا وی دا ګوره په غر کې دننه جومات راوتی دی، خو دا جومات په غر کې دننه نه دا د غر نه شاته غر یې ونړو جومات راښکاره شو. د دقه جومات په ځای باندې دا مونږ خلک چې ورته غټ شیطان وی چې دا سړی اولی او راکوزیږي او ته بیت الله ته راځې او ښي طرف ته وګورې نو دا جوماتګي به راته ښکاره شي. نو دی انصارو 2 کسانو چې په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه نو حضور پاک له دعوت د مدینې ورکړه. وی ته مدینې شریفې ته زمونږ وطن ته راشه، دلته تا تم تکلیف دی او مرګرو ته دیم تکلیف دی او د مکې کافران ضرورت در رسی هلته به ته محفوظ شي. نو حضرت عباس لا دغه وخت خپل اسلام نه دی ښکاره کړی خو په موقع موجود دی. نو ګوره د دې نه د مینې اندازه لګي. هغې د مدینې خلکو ته وی د مدینې خلکو تاسو زما د ارواره بوځئ خپل وطن ته، د دې حفاظت په څوک کوي؟ دلته خو کره د دشمنان ډېر هم زیات دي خو یو مضبوط قوم دی، تربورانی دي، رشته دارانی دي، لوی قوم دی. د هغه قوم په وجه دی محفوظ دی، دته څوک غږ نشي کولی. نو که تاسو دی بوته په مدینه کې خبره د قوم نی نو اسې نه څوک تکلیف ورته ورونه رسی. نو تاسو خې بوځئ ستاسو د ده خوښه ده که د سره دې لاړ دې شي، خو ګورې که ده ته په مدینه کې چا تکلیف ورسو نو زه به ستاسو له دې 2 کسانو نه د هغې تپوس کوم، تاسو نه به زه تپوس کوم. دا به نه وایه چې دا فلانکي او دا فلانکي او فلانکي، زه پیش او بیا تاسو پیش. هغې ورته څه وی؟ هغې ورته وی تی مونږ ته حواله که نو ستا پیریانم ته خلاص. تاسو د مکې خلک د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په قدر نه پوهېږئ، تاسو سره د قدر نشته. مونږ پوه شه ده ته به هله د بل لاس رارسي چې مونږ ټول ټوکړې ټوکړې شو، چې مونږ نه یو ټوکړی شوي ده ته چا لاس هم نشي رارسېدی. خو خیر حضرت عباس رضی الله عنه د هغه خپلې مینې اظهار وکړه. نبی علیه السلام مبارک هجرت وکړه مدینې شریفې ته او دی په مکه مکرمه کې و. دی پټ مسلمانو، دننه مسلمانو خو لا اسلام یې نو ښکاره کړی. نو چې کله د بدر غزا جوړېدله نو نبی علیه السلام صحابو ته یو څو کسانو خول، یو یې پکې عباس وښو. وی ګورې که عباس ته له مخې له راغی نو د تورې غزار پې ونه کې،
یو څو کسان یې وخوړل. وی ما ته پته ده چې دا د زړه نه مسلمانان دي خو د څه وجې نه دوی خپل اسلام نشي ښکاره کولی نو په دوی به توره نه اوچتوې. نو یو صحابي دی حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه هغه د نبی علیه السلام مخکې ودرېد. هغه د خوش طبیعتۍ نه دا خبره وکړه وی ښه د الله رسوله زمونږ پلار او زمونږ زوی او زمونږ تره او زمونږ ماما به مخې له راځي هغه به وجنو او ستا تره به نه وجنو که زما د تورې لاندې راغی که مې پرېښود سر به مې تی خوا غورځولی. حضور پاک مبارک مسکی شو. حضرت عمر ته مخ ورواړو وی عمره وی ابو حذیفه ته خیال دی وی زما تره د نورو خلکو سره سمی چې نور خلک به د تورې لاندې راځي او وجنم به نو عباس که د تورې لاندې راغی دی به م وجنم. ګوره زما ترې نورو خلکو سره برابر که. ګوره دې له د پیغمبر علیه السلام مینه معلومیږي چې څونه محبت یې دی. اتفاقا همغسې وشوه د بدر په جنگ کې او یا کسان کافران مردار شو او یا گرفتار شو یو پکې دی چې دی ونیولې چې نو جنگ کې خامخا د خلکو نه جامې او کپړې شلېږي نو دی مدینې منورې ته راوستل. نو حضور پاک دا قیدیانو باندې نبی علیه السلام ګوره ډېر رحم کړی دی. ظلم یې قیدیانو سره هم نه دی کړی. نو حضور پاک صحابو ته حکم وکوي لاسونه ولا شاته وتړه او یو دو کسان یو کس بوز یو په کور کې لکه د میلمه په شکل وساتئ او خیال یې وساتئ چې درنه ونه تښتي. اتفاقا دی چې کوم صحابي له ورکړه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و د دیوال ګاونډي او رده کمیس نو عبدالله ابن ابی چې د منافقانو سردار دی رئیس المنافقین نو هغه خپل هغه د قدیم لوړ دنګو او هغه هم لوړ دنګو نو په حضرت عباس د بل چا کمیس نه پوره کېده. یو کمیس راوړه په دنو برابر بل چا راوړه په دنو برابر. نو عبدالله ابن ابی هغه خپل کمیس راوړه او حضرت عباس ته یې ورکړه. نبی علیه السلام لوی صاحب زما دا کمیس ورته واچوه. نو نبی علیه السلام ورته د هغه کمیس واچوه. دی خو منافقه خو دا یو احسان یې وکړه چې حضور پاک له تر له خپل کمیس ورکړه. نبی علیہ السلام دا چه احسان گوری پزان ندی پریخی. پا یو موقع فرمایلی دا وفات نمخ کے وی پا ما چه دا چام سخیگل ما سر کردی دا ما اغل دا غی بدل گوری خلاص کردی. پا ما دا چا احسان نشتا و نا دا چا خیگلشتا یو کس دا سر چه دا غا دا احسان پا ما دا پاسا پروت چه اغا حضرت ابو بکر صدیق دی او دا هغه د خیګړې بدل ما غله نه دی خلاص کړی. دا هغه د هغه خیګړې بدل به الله هغه له د قیامت پر ورځ خلاصوي. دا یو نکته نبی علیه السلام د وفات نه مخکې ویلې وه. نو په حقیقت کې حضور پاک احسان د چا په ځان نه پرېښود. که چا به څه شي راوړه په خپله فرمایي نبی علیه السلام وی چې څوک دله هدیه راوړي دا ترغیب ورکوي وی دوستان یو بل له هدایا یوسئ وی په دې مینه زیاتېږي. او بیا فرمای چې څوک د له هدیه راوړي نو ته ولا بدل ورکا او که بدل د سره نه یا نشي ورکول یا هغه خفه کېږي چې مال ته عوض راکې نو دعا ورته وکړه. دول اسم ورنکې نو دعا ورته وکړه. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه ده. نو چې چا به یو شی راوړه نو نبی علیه السلام به د هغې بدل ورکو. یو مثال به درکم. یو صحابي نبی علیه السلام مبارک لی اوښه راوسته نو پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابی تی ورشا او دل دی پا مقابله کې لس اوخان ورکا. اوس یو لسونه شی دی نو چې هغه لاړ نو لس یې ولا ورکل نو چې چا ډالۍ راوړې وه نو هغه خفه شو ویله بیله لسه مال یې لس راکړل. نو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته الوی چې صاحب هغه خو په هغه لسو خفه دی. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک وی عجیب خبره ده د یو راوړو ما ول د هغې په مقابله کې لس ورکړل اوس بیا هم خفه کېږي. یاره وی څوک مړه مې غواړي چې د بعضې خلکو نه زاړو هدایاړو قبول نه کم خو لیکن د الله حکم دی د شریعت نو داسې نشم کولی. نو دومره به پیغمبر علیه السلام د مسلمان د ډالۍ په مقابله کې ډالۍ به یې راوړه یو په لس به بدل ورکاو. نو عبدالله ابن ابی خو اوس منافق دی او دلی کمیس ورکه. نو چې کله عبدالله ابن ابی منافقه مړ کېده
نو وصیت یې وکړه. زوی سوچه مسلمانو، د ده نوم عبدالله دی او د زوی نوم عبدالله دی. نو هغه زوی نبی علیه السلام له راغی وی د الله رسول زما پلار دوه وصیتونه کړي. یو وصیت خو یې دا کړی چې ته خپل کمیس راکا چې زه د پلار ته واچوم. وایي چې په ما د نبی علیه السلام کمیس را واچوي. او دویم دا چې جنازه به ته کې. نو دغې وخته پورې لا د منافق د جنازې نه منه نه وه راغلی. نو نبی علیه السلام خپل کمیس را واغېسته او دله یې ورکړه. ها دا د پلار له یوس. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي وی د الله رسول هغه منافق عبدالله ابن ابی له خپل کمیس ورکړه، ستا برکتي کمیس هغه کافر له ورکې. نو نبی علیہ السلام مبارک دو خبرې وکړې. وی یا عمره وی که دې منافق ته او کافر مړه شو نو زما کمیس ورته هېڅ فایده نشي رسولی، کافر ته هېڅ فایده نشي رسولی. لیکن زه وله ځکه ورکوم چې انه کسا عباسا، عباس ته د ما تره له یو وخت کې د کمیس ورکړی و نو چې د هغې هغه بدل وله خلاص کړو. ګوره څونه موده مخکې عباس ته کمیس ورکړی و، لیکن نبی علیه السلام وله هغه بدل خلاص که کمیس یې ورکړ. نو بیا چې وی جنازه تیاره شي ما ته سوال جواب وکړه. نو چې جنازه تیاره شو نو نبی علیه السلام ته یې سوال جواب وکړو. نو دی لاړ مقبرې ته. نو چې څنګه مقبرې ته لاړ او دې جنازې ته ورمخکې شو حضور پاک، نو حضرت عمر ولغې د لمن نه کلک راونیو. وی دا ته په چا جنازه کې؟ د الله رسوله عبدالله ابن ابی منافق علی عبدالله ابن ابی، په عبدالله ابن ابی جنازه کې. او فلان کې منافق فلان کی وخت کې دا نه ویل، فلان کی وخت کې دا نه دی ویل. حضرت عمر کې خو بیا د چا پروا نشته، خو د دین په معامله کې سخت دی. اشدهم فی امر الله عمر، د خدای په دین کې سخت انسان خو حضرت عمر دی. او د صحابه ګورې دا دوه صفتونه مو ما چې درته وي دوه صفتونه دي. ها یو صفت والذین معه، د نبی علیہ السلام سره چې کوم ملګري دي نو د هغوی دوه صفتونه دي. اشداء علی الکفار، د کافر په مقابله کې سخت دی، بیا نرمی ورسره نه کوي. اشداء علی الکفار، سخت دا چلنه نفرت دی د کافر. مسلمان ویم دی ته چې د کافر نه برده نفرتی. الا ان تتقوا منهم تقات، قرآن حکیم کې بل ځای کې راځي که مثلا یریږي او د خولې نه څه نشي ویلی، یا بعضې وخت کې سړي باندې څه د حکمت د وجې نه څه ونه وایي، یا د یرې د وجې نه ونه وایي، یا بل څه وجې ابه ظاهرداري وي. خو د زړه نه به د کافر سره مینه نه ساتئ، د زړه نه به کافر سره محبت نه ساتئ. دا د شریعت قانون دی، دا د الله وینا ده، دا به نه کوې. ومن یتولهم منکم فانه منهم، قرآن حکیم کې الله وایي کافر سره چې چا دوستانه تعلقات وساتل دې د هغوی نه شو بسه. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، قرآن کې الله وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. دې کافرو سره دوستانه به نه کوي، بالکل به نه ساتئ د کافرانو سره دوستانه. ولې کافر ستا دوست کیدی نشي، دی به تا له موقع ګوري چې کله د له موقع برابر کړ نو تا باندې به دې حمله کوي. د مار مثال دی، د مار د پاړو دوست کیدی شي نه. نو الا تتقوا منهم تقات، پس غرض باندې څه حکمت توجه که ځان ته ساتي بیا خبره ده، خو د کافر سره دوستانه به قطعا نه ساتي. نو حضرت صحابه دا صفتو اشداء علی الکفار او رحماء بینهم، خپل منځ کې سره رحما رحم والا. دا قرآن وینا ده. داسې یو بل سره مینه لکه ضرور سره چې مینه، داسې یو بل سره محبت لکه د پلار او د زوی او د زوی د پلار چې اوس بل سره محبتي. دا د صحابو صفت دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا پروا نه چې زوی به خفه شي او تربور به خفه شي او پلان کې به خفه شي. وی صاحب دا ته په چا جنازه کې عبدالله ابن ابی او یعد عبدالله ابن ابی هغه ټولې خبرې شمار، پلان کې وخت کې تا ته دا ویلي مسلمان ته دا، پلان کې وخت کې 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 دا. ته به د جنازه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی و بخاری شریف کې راځي. د هغه زړورتیا ته کتل او نبی علیه السلام مبارک ورته مسکی و او تا ته الله نه دی ویلي قرآن کې ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. کته او یا کرتم دوی له بخنه او غواړي زه نه بخم، ساخو خدا بخنه غواړي اکنه غواړي. جنازه خو بل مسلمان له بخنه غوښتل دي، نو تعالی اختیار دی بشک
بخنه غواړي که نه غواړي، خو که اویا ځله بخې بخنه غواړي نه بخم. نبی علیہ السلام ورته څه وایي؟ ګوره دلایل شروع شو، حضور پاک ورته مسکی شو، وی عمره که ما ته دا پته ولګېده چې د اویو نه زیاته استغفار باندې دی الله بخي، نو زه وله د اویو نه زیات استغفار هم ویم. یو کس خدای د دوزخ نه بچ کی او زما په کړهو بچ کیږي، نو دی کې څه دي؟ اخر عني یا عمر، عمره ما نه رستو شه او ورمخکې شو جنازه پې وکړه. چې جنازه وکړله فورا قرآن حکیم کې دا آیت راغی. ګوره د الله شي کې حکمتي، مخکې نه منې کو، خو چې وی که نو الله منع کړه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نن نه پس به د منافق او د کافر په قبر نو درېږو، جنازه به نه کې. بس اوس دی وکړل بیا به نه کې. دې ته موافقات عمر وی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا چې یو رای بعضې وخت کې راغلی ده، الله د هغه د رای مطابق په قرآن حکیم کې یا نبی علیہ السلام مبارک ته یو حکم نازل کړی چې دا د عمر د رای مطابق دی. دا د رای ټیک ده، یو پکې دام دی. حضرت عمر به وروستو جړل، وی ما ډېره لویه زړورتیا کړې ده، نو ډېره زړورتیا مې کړه، خو دې کې حکمت سو. حضور پاک ډېر هوښیار و. وی عمره وی زه دې دپاره په ده جنازه کومه لیسلم الف من قومه، لوی قوم دی، زرګونه قوم دی چې هغه د جنازې د وجې نه خدای به چېرته مسلمانان کړل. خدای ځکه مخکې منې قوم نه، نو چې نبی علیہ السلام په دې عبدالله ابن ابی جنازه وکړه، د هغه د زرګونو قوم خدای سوچه مسلمانان کړل. ورته پکې یو حکمت راغی د الله را طرف نه، مخکې نه منې کې وروسته یې منې کې، پرېږده چې لږه ښېګړه وکړي چې قوم یې خدای مسلمانان کړي، زرګونه خلک خدای مسلمانان کړل. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عباس د کمیس په بدل کې رسول الله مبارک خپل کمیس ورکړه عبدالله ابن ابی له جنازې پې وکړه، او د هغې حکمت هغې کې دغه خدای فلسفه راویستله. نو کمیس ولا هغه ورکړه، نو دې چې په کم کور کې تړلی شوی و شاته نه، نو هغه د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور سره خوا کې، نو ده به د شپې فریاد کو. نو بیبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین وایي چې مونږ به د نبی علیہ السلام د شپې خوب نه کوو، کله به دننه ته او کله به بار ته. خدایا نبی علیہ السلام نن خوب نه ورځي، کله به د کوټې نه بار راووته او کله دننه، او چې د مخ مبارک ته مونږ وکتل نو ډېر زیات پریشان و. صاحب خیر دی، ولې اسم خدای به خیر کړي، مونږ ته غږ هم نه کوو او پریشان هم ډېر دی، او دونه پریشان دی چې د مخ نه پته لګي، خوب هم نه ورځي. وی ما اندازه ولګوله، اوهو پته ولګېدله دا عباس بیرګي اوري، هلته عباس هغه بل کور کې دی او هغه بیرګي اوري، دا ځکه خوب نه ورځي. ام المؤمنین زر هلته سوال جواب ولېږه، وی داسې وګوره چې عباس بیمار دی، تکلیف دی ورته، او که څه چل دی د هغه بیرګي دلته نبي علیہ السلام اورو، پیغمبر علیہ السلام مبارک له خوب نه ورځي. هغې چې وکتل نو هغه د هغه دا مټې لږې سختې تړلې وې شاته، نو د هغه سختو مټو د وجې نه حضرت عباس زبیرګې کوي، نو هغې ولې زر هغه مټې سستې کړلې، نو چې سستې کړې د هغه زبیرګې قلار شو. نو زر بیا چې زبیرګې قلار شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له خدای پاک خوب وروسته او بیا وده شو. نبی علیہ السلام مبارک د سره مینه چې څومره مینه یې ورسره دا دی چې هغه زبیرګي کوي، نو نبی علیہ السلام مبارک له خوب نه ورځي. او دویم د پیغمبر علیہ السلام مبارک انصاف ته معلوم شو چې دی چونکې قیدي دی، نو د ده دپاره نبی علیہ السلام سفارش نه کوي چې ورشه او دا مټې وله سسته کې، ولې ځکه بیا به انصاف قایم نشي. ټول قیدیان دي، د ټولو دپاره مټې تړلې شوي دي، د خپل تره دپاره ولې سفارش وکړو؟ نو سفارش یې هم نه کوو. نو بیا چې کله د بدر د قیدیانو متعلق فیصله کېدله، صحابه کرامو میټینګ وکړه، وی څوک چا وی وجل پکار دی، چا وی صاحب خیراتی پرېښودل پکار دی، چا وی فدیه ته اخیستل غواړي. نو فیصله په دې وشوه چې د دې نه به فدیه والو، جرمانه څومره جرمانه دومره. نو یو کس به یې را مخکې کاو او ته خپله جرمانه، تا باندې دومره جرمانه، سوال جواب وکړې مکې ته چې تاسو بس جرمانې راولېږي. حضرت عباس را مخکې شو، نو نبی علیہ السلام مبارک ورته عباس
کاکا ته به 2 کسو جرمانه ورکې. وی دا ولې؟ نو یو د تره د رواره د عقیل، د علي صاحب ورور عقیل هم په دې کې ګرفتار و. یو عقیل د رواره دی، هغه غریب دی، هغه سره څه نشته، نو د هغه به هم ته ورکې او د خپل ځان به هم ورکې. نو دی ورته وایي چې د الله رسوله تا ته پته نه ده چې زه مسلمان یم؟ زه خو دله نه مسلمان یم، زه خو کافرانو ځان سره د مکې په زور باندې راوستی به. حضور پاک ورته وفرمایل دله نه دی الله خبر، دله معامله د ما سره نه ده، هغه الله سره ده. مونږ خو ظاهر ته ګورو، او ظاهر کې د کافرو په صف کې ولاړ وي، مونږ نیولې فدیه به ورکې. وی ما سره کم ده، تا ته پته نه لګي چې زه غریب یم، ما سره څه نشته. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل ولې چې ته کله را روانېدې جنګ له، نو تا بټوه راواغېسته او خپلې بیبي له دې ورکړه ام الفضل له، او ورته دې ده ووي چې دا واله او زه جنګ له ځم، که زه واپس جمدې رالم خو ماله به یې راکې، او که زه مړ شم نو دا ستا دي. بټوه دې نه ده ورکړې، ته وې ما سره پیسې نشته. وی دا الله رسوله زما دې قسم په الله چې ته د خدای رښتونی پیغمبر، شک شوبه پکې نشته. وی د دغې بټوې نه یو زه خبر یم، یو زما بیبي ته خبر ده، بل چا ته پته نه لګي. معلومیږي دا چې ته الله خبر کړې، د الله رښتونی پیغمبر. نو ګوره ډبل فدیه ترې واغېسته. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصاف. یعنې که دی ویلې وی، نبی علیہ السلام دا ویلې وی چې دا زما تره دی او د فدیه معاف، نو صحابو کې دا مجال نو چې د پیغمبر علیه السلام د خبرې په مخ کې هغوی خبره کړې، هغې به بالکل، بلکې وی مې ورته انصارو د مدینې انصارو یو عجیبه خبره وکړه. د حضرت عباس د نیا چې وه د عبدالمطلب مور، دا د انصارو د بنو النجار قبیلې وه د مدینې. نو انصار ټول پاسېدل او نبی علیہ السلام مبارک ته وایي چې وی د الله رسوله د عباس زمون خورایې دی او د ده فدیه مونږ نه غواړو، د ده دا فدیه ده ته معاف ده. حضور پاک مبارک وفرمایل داسې نه کېږي چې څنګه دا نور فدیه ورکوي، نو داسې به زما راتر عباس هم فدیه ورکوي. دا ته یو بله مسله معلومه شو چې د بادشاه د خپل او د پردي په منځ کې سره رعایت نشته. شرعي حکم کې خپل او پردی، د بادشاه تره، د بادشاه رور، د بادشاه زوی او پردی، دا یو برابر دی، فرق پکې نشته. فدیه ترې واغېسته، بیا پرېښود. نو د فتح د مکې نه لږه موده مخکې حضرت عباس راغی او مدینې منورې ته. خیبر چې کله فتح شو په سن 7 هجری کې، خیبر د یهودیانو یو لوی ګړو د مدینې منورې په ګاونډ کې فتح شو. نو یو مسلمان دی، حجاج نوم دی، حجاج ابن علات، حجاج ابن علات دی لال مکې ته. په مکه کې د بلا سامان او مال او دولت او دراهم د نانی ډېرې پیسې وې. نو چې دی څنګه لاړو د مکې خلک ترې راتاو شو، وی هلکه دا د یوم ګیر که، نو د ځان خلاصو. نو ده وی چې هلکه زه خو تاسو له یو خوش خبری له راغلی، یو زیری در کوم. وی اسه، وی نبی علیہ السلام په خیبر باندې حمله وکړه او ناکام شو، دروغې وی ناکام شو، او بلا مسلمانان پکې شهیدان شمله شو، او د مسلمانانو نه ډېر لوی مال په غنیمت کې هغې واغېسته د خیبر خلکو. په غنیمت کې ته په بلا د دنیا دراهم او دنانیر او بلا مال واغېسته، او ډېر زیات مسلمانان مړه شو، او ډېر زیات مسلمانان د خیبر یهودیانو قیدیان کړل. نو چې دا خبره د مکې خلک واورېده، د مکې خلکو باندې لوی جشن راغی. تر دې حده پورې یو ټکي پکې دا هم وایي چې نبي علیه السلام هم زخمي دی او پته هم نه لګي، د هغه هم پته نه لګي. او زه رالم، وی ته څنګه رالې؟ وی زه د خپل مال وړمه، وی د خیبر یهودیانو چې د مسلمانانو نه کوم غنیمتونه اغشتي دي، نو وی دا پیسې وړم چې هلته پې سودا وکړم، دې له راغلی یم، دا خپل مال وړم چې سودا وکړم. د مکې خلکو نوې جامې واغوستې او یو کور کې مبارک شه او بل کور کې مبارک شه چې مسلمانانو په خیبر کې شکست ومونته، او دونه خلک پکې مړه شو او دونه قیدیان شو او مالونه هم ترې لاړل. لوی په مکه
نو چاہے تپوسو کو چې ستا په قوم او ستا په خلکو په مسلمانانو باندې خو ډېر لوی تکلیف راغی او تا خشته جامع چول طواف کې وی دا چا درته ویلی دي وی دا حجاج وی خبره تا لوړې کړې ده خیبر فتح شوی دی مسلمانانو فتح کړی دی او د خیبر غنیمتونه مسلمانانو وړلې دي وی تا ته چا ویلی دي وی ما ته حجاج ویلی دي وی مونږ ته خو داسې وي ستاسو نه مال پسې چل ولوړو نو بس بیا په د مکې خلک پیښو چیرې دی خو د مسلمانانو په تکلیف باندې خپکیږي او د مسلمان په خوشحالی باندې خوشحالیږي نو چې دی کله پیښو چې زما په اسلام خو د مکې خلک پیږي نو بیا مدینې شریفې ته هجرت وکړه بعض علما لا دام وایي چې د هجرت په دې وجه نه کوو چې نبی علیه السلام نثار کړو چې ته هجرت مه کوه د مکې د کافرانو موږ له جاسوسي به کې خیر مدینې شریفې ته لاړ چې مدینې منورې ته دی لاړ د حضور پاک مبارک د یو ډېره خشته ښکلې استقبالیه وکړه او عامو خلکو ته یې دګوي ای خلکه وی عباس زما کاکا دی زما تره دی او عم الرجل سن و ابیه او تره د سړي دا د پلار په مصري د پلار په دی یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناستو او دا حضرت عباس ولا راغی نو نبی علیہ السلام مبارک تا مخامخ ودرېد وی د الله رسوله وی چې مونږ تا سره ناست یو نو وی خلک زمونږ لحاظ ساتي او زمونږ خیال ساتي او قدر هم کوي او چې ستا د مخې نه اخوا شو بیا زمونږ خلک هغسې قدر نه کوي عزت هم نه کوي نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ټول د مدینې انصار مهاجر راغونډ کړل په جومات کې او په منبر باندې کېناستو او ټولو ته یو شان تقریر وکړ وی ای خلکا تاسو دا نه خوښوئ چې د ما چا سره مینې او تاسو سره مینه وکړئ هغې وی د الله رسوله ولې دا نه خوښوو وی ښه چې د ما چا سره مینه به ورسره کوئ وی تاسو ته پته نه لري چې عباس زما تره دی او عم الرجل سن و ابیه او د سړي تره دا د پلار په مثل باندې وي ای زما د پلار په مثل ای خلکه ټول دا اعلان واورئ چې که چا عباس سره مینه وکړه نو ما سره مینه وکړه ومن والا لی فقد او که چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه او چې چا الله سره مینه وکړه الله به جنت ته داخل کی او چې چا زما تره سره بغض وکړه عباس سره فقد د ما سره بغض وکړه ما سره بغض وکړه او چې ما سره بغض وکړه نو الله سره بغض وکړه او چې چا الله سره بغض وکړه الله به دوزخ کې رسوا کی اغین پس با د حضرت عباس رضی الله عنه دومره خلق و صحابه کرام قدر او خیال ساتو لکه د حضور پاک مبارک خپل پلار چې وسو کې قدر او عزت کوي یو ځل دا بار ملک نه چا مال دولت راولېږه ډېر زیات مال چې مال به راوړل هغه په جومات کې وغورځاو هغه مال دولت یې ټول لوړو په جومات کې یو طرف ته وغورځاو نو د حضور پاک خو به دا قانونو چې مال به راغی نه هغه به خزانه کو نه بس اعلان به وکړي راشئ وړئ نو په دغه ورځ باندې نبی علیہ السلام اعلان وکړه وی راشئ دا مال وړئ حضرت عباس راغی وی صاحب مال خو ډېر مال راکړه وی ولې وی په بدر کې ما د خپل ځانم فدیه ورکړې وه او ما د عقیل فدیه م ورکړې وه د خپل رواره وی ښځه وړه چې څونه دې خوښه یې وړه نو دې څادر یې خور کو نو د هغې نه خو پخوا هغه ډبلې روپۍ به وې نو هغې په لپو لپو څادر ته راواچولې نو چې وې تړلې نو بیا اوچتولې نه شوې نو نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله چاته ووایه دې صحابو کې چې دا ما ته راوچت کړي وی دا کار نه کوم دومره واچو چې څومره وړی شي وی ښه نو ته مې وروارې تې راته راوچت کړه که وی نه زه یم در نه اوچتو نو لږ یې ته کمې کړې نو چې کمې کړې بیا غوټه ورکړه بیا اوچتوي نو نه شي اوچتولی وی مور اصحابه کوي دي کې بعضې ملګرو ته دې حکم وکړه چې ما ته یې راوچت کړي وی نه دومره شی در کوم چې څونه وړی شي نو وی ته مې ورواره نه وی دا ته یې راوچت کړه که نه وی زه یم نه در اوچتم نو په درېیم ځل باندې ته بیا کمې کړې چې بیا ته کمې کړې نو بیا دې دومره کمې کړو چې خو په تکلیف باندې هغه پیټ یې اوچت کړه او په دې اوږو باندې په شا باندې کېښود نو چې څنګه یې په شا کېښود روان شو بخاری شریف کې حدیث دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل هغې پورې ورته کتل چې په لاره کې یو طرف ته دی غیب شو او صحابه یې په دې وجه یې کتل د هغه د هغه حرص ته وجې نه چې ګور دومره مال یې یوړو چې ایله په خوارو باندې وړی هم نه شي او په تکلیف باندې وړی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام مبارک حکم کو اطلاع شو ردی مالدار و خلقنا زکات راغون کا نو دریو کسان ولا زکات ورنک یو خالد ابن ولید او یو بل کسو ابن جمیل ورتوی او یو حضرت عباس نو نبی علیہ السلام دراغی وی سیب نور طولو خو زکات راکا او خالد ابن ولید و ابن جمیل او عباس رانکا نبی علیہ السلام او فرمائل وی ابن جمیل ولی زکات در نکا وی دیکھو غریب و خدای مالدار کا نو چې الله مالدار کنو پکاردار چې د په خوشاله زکات در کړي وي د خدای مقابله کوي خنه کوي هغه نه خپه شو او په خالد ابن ولید خو تاسو ظلم کوي هغه سره سره چې تاسو زکات غواړئ داغه کا استه داغه توره دا داغه نیزه دا داغه زغره دا هغه ټول د الله په لار کې jihad توقف کړي ظلم پې کوي او عباس نمغ واړی زما تر دی داغه زکات به زه درکم او دا هغه ډبل به درکوم هغه باندې چې څومره کېږي نو دوچن زکات په ما دی زه به درکوم وی دا ولې وی نبی علیہ السلام دا ولې وی زکات خو به هر سړی خپل ورکوي وی دی ځکه وی چې د بیت المال کې کمی و نو نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه 2 کالو پیشکی زکات مخکې اخیستی و دا هغه زمانه کې خو سود جایز و خلکو به سود کو نو دا سود د حجۃ الوداع په موقع باندې حرام شو اخیری چې نبی علیہ السلام مبارک اخیری کم حج کړی دی د وفات نه لږ مخکې نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ وی خدای مبخه سود چې څومره دی نو دا د نن نه پس حرام او که د چا سره پیسې د سود دی نو اصل سرمایه دی وصوله کی او د سود پیسې ولا مور کوي نو لومبی عمل چې نبی علیہ السلام وکړ د حضرت عباس په هغې یو کې اعلان وکړ وی د حضرت عباس چې چاله پیسې په سود ورکړي دي نو وی دا هغه چې څومره پیسې دي وی د هغې زه اعلان کوم وی هغه ختم هغه مور کوي ولا حضرت عباس دا ونه وی چې د الله رسول زما پیسې ولې خلکو د خیرات کې او زما په پیسو باندې زمانه تپوس نه کو نه د نبی علیہ السلام په هغه دون اعتماد چې زه یو خبر وکم د هغه د مال په حق کې نو هغه د ما د هغې خبر جواب نشي کولی او نه پې خفګان ښکاره کولی شي نو د سود په معامله کې چې نبی علیہ السلام عمل کو چې یاره سود دی خلک نه وصولوي د لومبي عمل نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه وکړ د حضور پاک د بیماری په وخت کې حضرت علی صاحب بار راووته نو خلکو به یې تپوس کو وی نبی علیہ السلام څنګه دی نو ده به وی الحمدلله ښه دی بیا به یې چا تپوس وکړه نبی علیہ السلام څنګه دی نو علي صاحب وی الحمدلله ښه دی اصبح بحمد الله بارئا یاره نن ورځې الحمدلله ښه ده نو حضرت عباس ځان لکه وی علي وی دلته راشه وی تا ته پته لګي نبی صاحب څنګه دی یاره وی طبیعت خو نن سبا ښه دی برابر وی ما ته د خپل خاندان د خلکو مرګ د دې پوزې نه معلومیږي دې دی نه وی ما ته پته لګي زه د خپل خاندان د خلکو مرګ د دې پوزې نه معلوموم وی قسم دی چې 3 ورځې پس به ته د بل چا د امثالان دی 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک دنیا نه تلو والا دی ما ته پته را وی زه چې لاړ شو او تپوس دې وکړو چې ستا نه پس به بادشاه څوک حضرت علی صاحب ورته وی داسې نه کوم دا تپوس موږ نه کوو ولې چې حضور پاک نه څوک شی غواړي نو ګورې نه یې ورکوي هسې نه د نبي علیہ السلام به دا خیال راشي چې دوی جوړ دا بادشاهي غواړي نو هسې نه اعلان به وکړي چې ګورې زما خاندان لی مه ورکوي بیا به سي واقعي مقه چې حضرت عباس دا خبره وکړه چې ما ته د خپل خاندان د خلکو د مرګ د پوزې نه معلومیږي او 3 ورځې پس به ته د بل چا د امثالان دی د حضور پاک امسا به ختمه شوي دی بر دنیا نه تلی مقه 3 ورځې پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف راوړ صحابه به ډېر زیات احترام کو دون قدر به کو لکه چې سړی د خپل پلار نه زیات ته د احترام او د قدر به کو او تر دې حده پورې چې ځل باران نه کېده په مدینه شریفه کې نو چې باران نه کېږي نو دی حضرت عمر دی راوستو بارې وویسته میدان ته او چې باری سنگ میدان ته اوست نو دې مخامخ ودرو وی الله
وی نور کله چې به کله باران نه کېده او قحط به نو مونږ به تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش کو نو تا به مونږ باندې باران وکړو. باقاعده بخاری شریف کې حدیث دی. او اوس خو نبی علیہ السلام نشتا نو خدایا مونږ د نبی علیہ السلام تر حضرت عباس تا ته ودرولې دی. الہ العالمین دا د پیغمبر علیہ السلام تر دی ته د په مخ الله په مونږ باندې باران وکړه. نو داسې سور نورو او شین اسمانو چې د اوریا د درک پکې نه لګېده او چې صحابه او حضرت عمر دی پیش کو د باران لپاره الله ذوالجلال ته، نو داسې اوریا زراله چې دوی لا را روان شوي نو چې اوریا زراله او مدینه منوره ټوله د اوریا نه ډکه شوه او دوی کور ته لا رسېدلي نو چې خدای پاک په شیبو شیبو باران وکړه. دې نه څه معلومه شوه؟ دې نه دا معلومه شوه چې د نبی علیہ السلام د رشتې احترام څومره دی، الله څونه احترام کوي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه صحابه کرام حضور پاک مبارک په مدینه منوره کې موجود دی، قبر مبارک کې خو موجود دی او لوی لوی صحابه کرام موجود دی، قرآن حکیم موجود دی، احترام نور ډېر څیزونه موجود دی. خو رب العالمین سره د حضرت عباس څونه احترام دی، څونه عزت او څونه قدر دی چې خدای پاک دا هغه په وجه باندې په مدینه شریفه باندې باران وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل جون کې د بیت المال په مال کې خپل خاندان لا لکه دا د قرآن د وینا مطابق چې کله به یو غنیمت حاصل شو نو په هغې کې به یو حصه د نبی علیہ السلام مبارک د خاندان وه، نو دی له هغه حصه ورکړې وه خو په دې شرط یې ورکړې وه چې ګورې دا به خرڅوی نه او دا به ستاسو په میراث کې نه ځي، نه به یې خرڅوی او نه به ستاسو په میراث کې وځي. د دې امدن وړی او باقي د دې چې کم ذات دی د ځمکې هغه د بیت المال په هغه طریقه حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت ابوبکر صدیق نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په هغه ترتیب د دوی سره خپل ګذر اوقات کړی. د حنین په جنگ کې په غزا کې د شرکت ثابت دی، نبی علیہ السلام مبارک سره حنین لتلی دی. دا اوتاس په غزا کې د نبی علیہ السلام سره د شرکت ثابت دی او د دې نه مخکې چونکې د بدر په غزا کې خو دې قیدي نیولی شوی دی، د احد په غزا کې دی په مکه مکرمه کې و، د خندق په غزا کې دی په مکه مکرمه کې و، نو هغې کې دی د نبی علیہ السلام مبارک سره شریک نو. دا د حضور پاک مبارک ترو په دې میاشت کې د رجب په میاشت کې په سن 32 هجري کې 22 هجری کې وفات شوی دی او د ازبرګي میاشت کې عمر اتاتیا کالو اتیا کال عمر او د جمعې ورځ چې دی وفات شوی دی. حضور پاک مبارک له ځل وته سوال جواب وکړ، وی عباس تم راشه او بچی دې ټول لا والا، نو دیم راغی او بچی مولانا واستل، نو نبی علیہ السلام مبارک د په بچو صادر واچو او په عباس هم صادر واچو او یو ډیره خشته دوی ولا اللهم اغفر للعباس و یا الله عباس او رد بچی ټول او بخي صادر په چولو یا الله عباس او رد بچی ټول او سنگ مغفرتن تامتن خدای داسې وبخه چې د دینه پس بل سپاتې نشي چې څومره ګناهونه ټول ختم شي. دا ولا نبی کریم دعاګانې کړې دي او رد بچی یو زوی فضل ابن عباس نبی علیہ السلام مبارک چې بکله سفر نه راته یې دومره هوښیارو نو دا خپل بچی به ولا مخې له ولېږل، خلک د خلکو استقبال کوي کنه، نو دا فضل ابن عباس ته د زوی قسم بل زوی او عبدالله ابن عباس دی بل زوی، دا به ولا مخې له استقبال له لاړل، نو نبی علیہ السلام مبارک به اوچت کړ ځان سره په خپله اوښه باندې کېنول، څوک به مخکې کېنول څوک به وروسته کېنول. د حج په موقع حجة الوداع کې د نبی علیہ السلام د سفر ملګری څوک دی؟ فضل ابن عباس د زوی په اوښه ځان سره شاته کېنولی دی. عبدالله ابن عباس دی به کله ته پیغمبر علیہ السلام مبارک سره به شپه کوله او حضور پاک به له دعاګانې کړې دي. د زوی دی بل عبدالله ابن عباس هغه له د قرآن دعا کړې ده، اللهم علمه الکتاب والحکمه، خدای دته قرآن وښیه او حکمت ورته وښیه. نو خدای پاک د رئیس المفسرین جوړ کړی دی، د تفسیر په باب کې خدای پاک هغه لوی مهارت ورکړی دی. بهر کې د دې رجب په میاشت ازبرګ میاشت کې په د جمعې ورځ باندې په سن 32 هجری کې دی وفات شوی دی او عمر د وفات په وخت کې اتیا کاله. نو په دې نسبت مې د
ما چې دا تاسو د ابای صحابه کرام او پیژنئ چیرې صحابه کرام یو صحابي د کم حیثیت خاوند دی او صحابه سونه سکړي د دین لپاره سونه مهنتونو سونه قرباني کړې دي نو ځکه دا بعض صحابه کرام در تشمارم چې تاسو پیژنئ رب العالمین دې زموږ د ټولو ناراضي شي خدایا مونږ د صحابه کرام په نقش قدم باندې روان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګري صحابه دا ډېر لوی خلق تیر شوی نبی علیہ السلام په خپل فرمای وی الله الله فی اصحابی وی ز خدای نه یریږي د ما د صحابه په حق کې بدرت ورپسې مو وای وی ک تاسو کې یو کس نبی علیہ السلام فرمای وی ک تاسو کې رستو خلکو کې یو کس د احد د غرم را سره در خیرات کی او یو صحابي د چټاکې برابر خیرات کړی وي د صحابي غ چټاکې ته نه رسیږي رب العالمین دې زموږ تاسو درازي شي الله یې د صحابه په نقش قدم باندې روان کی او داغي پشان عقیده اعمال دې الله زموږ نصیب وګرځول کی رب العالمین دعا جهان خیر نصیب کی خدای که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکه الله که څوک حاجتمندي حاجتونه پوره کړي الله کدا چا یو بل سره دشمنی طرفګنی پروغ باندې بدل کړي الہ العالمین چاته څه قسمه تکلیف هغه تکلیف ولا په خیر او په خوشاله باندې بدل کړي او د دوه جهان خیرونو او سعادتونو نصیب کړي او د فتنونو پامن کې وساته او اخر وخت په خلیدا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول